پر محدث کمی باطل ولا هدي منطقي مو باطل کو هدي لغوي اوس راځي او هدي کمی مو اوس باطل ولا لا يحد واجب طلب پر هدي کمی نشته نقطه خط سطحه ځکه به لازم شي کوم دی واجب طلاق کم متکمم والتالي باطل دلیل ملازمه ځکه هدي کمی خو نقطه ته وای چې طرف ته خطي خط ختميږي په نقطه نو خط کم ده کنه کم معنا عرض متصل عرض د تقسیم قبلې خط ته وای چې طرف ته سطح وي سطح ختميږي په خط نو سطح کم ده کنه عرض ده چې تقسیم قبلې بذات درنګ متکمم پرې هدي کمی ځکه دا کم عارضی جسم ته متکممی ولې کم خو به جسم نه راځي کنه خط سطح و غیره دا خو جسم نه بغیر نه راځي نو هغه جسم متکمم ده په معنا د معروض الکم نو دا څه دې کې لګیاو چې لا یو حد رب سبحانه مجهولی صيغه وا او حد نه مراد هدي کمی لا یو حد فالکون دی واجب طلاق ده نه د محدود پاده کمی یعنی نشته د پر نقطه حد طرف چې رب سبحانه خطي نشته د پر طرف خط چې د سطحي نشته د پر سطح طرف چې د جسمي وإلا لازم بشي کوم دی واجب طلاق کم متکمم والتالي باطل دلیل ملازمه کم متکمم ولې ځکه چې هدي کمی راغی نقطه ور پر رااله وی والله په خطي کنه اخ کم ده کم متصل قابل د قسمت بذات کله پر نهایت خط راشي به بل سطح کم متصل ده یعنی قابل د تقسیم د بذات ادا کم خوارز ده کنه خط سطح دا جسم پرای جسم تعریضی نو جسم متکمم ده متکمم نه معروض الکم نو پته ولګی دا واجب طلاق پر هدي کمی راشي په لازم شي کوم دی واجب طلاق کم متکمم چې هدي کمی ور پر رااله نقطه ور پر رااله خط ور پر رااله سطح ور پر رااله او کم متکمم څه کنه تاری ولې باطل کو واجب طلاق کم متکممي کمی مثلا خطي سطحي دا تقسیم قبلې متکممي یعنی دا خط سطح او تعریضي چې دا جسم ده نو که واجب طلاق کم متکممی دا تالی باطل ده ځکه کله کم متکممی به لازم شي واجب طلاق پر اجزاء تحلیلی وتالی باطل فالمقدم مثلو اجزاء دو قسم دي یو اجزاء ترکیبی یو اجزاء تحلیلی اجزاء ترکیبی دا معنا چې کل تنه مرکبی دا اجزاء ترکیبی دي اجزاء ترکیبیو کې دا قاعده ده چې کل تنه مرکبی دا کل نه مخ کی یا کل سرم معانی یو ځای خامخا به دا اجزا مخ کی وي کل به ترې نه جوړه که مخ کی نه نو یو ځای خو به یې ورسره کل سره به په یو ځای ځکه کل ترې نه جوړي که نه دا اجزای اصلي نو خامخا به دا اجزا مخ کی وي یا به کل سره ټچي دې ته وایي اجزای ترکیبي یو اجزای تحلیلي دي اجزاء تحلیلی چاته وای چې اصليږي پسته وجود د کل نه په تحلیل په تقسیم اجزاء تحلیلی ورسته راځي کل مخ کی وی اجزاء تحلیلی ورسته ځکه اجزاء تحلیلی چاته وای چې اصليږي په کل کې اجزاء په تحلیل په تقسیم یعنی چې ته تقسیم وکې کل به ورسته اجزاء راځي لکه دا کوټه تقسیم کې په تبرې ویا دا ساده دیوالونه نا اجزاء غرزي دا اجزاء تحلیلی دي یا دا پاڼه دا کینچی تقسیمه دا اجزاء تحلیلی دي تحلیلی اجزاء څه وایي چې اصليږي پس تکلنا په تحلیل په تقسیم چې کل تقسیمه به دور وځي کنه دیوال په تبر ویا خدای اجزاء غرزي کنه دا اجزاء تحلیلی دي کل نه بعد راځي نو واجب طلاق نه کم متکمم ولکه کم متکممی به لازم شي واجب طلاق پر اجزاء تحلیلی والتالي باطل دلیل ملازمه
ځکه چې کم متکمم شو خو اجزای تحلیلي خامخا راځي اوس. بیا مونږ ویل چې اجزا دوه قسمه دي، یو اجزای ترکیبي یو اجزای تحلیلي. اجزای ترکیبي دي ته وایي چې مقدمي په کل یا کل سره یو ځای اصلي کل پالکن. اجزای تحلیلي دي ته وایي چې اصليږي پس ته کل نه په تقسیم او په تحلیل. تحلیل معنی تقسیم. اوس که واجب تلا کم متکممي که بلازم شي واجب تلا پر اجزای تحلیلي. ولې؟ ځکه کم تقسیم قبلې، خط سطح دا تقسیم قبلې، جسم تقسیم قبلې. تقسیم نه بعد چې کوم اجزا روزي دا اجزای تحلیلي دي، دا کل نه بعد رااله په تحلیل په تقسیم. ولې کم دې تقسیم ک تقسیم نه بعد خط کې دې تقسیم وک، سطح کې دې تقسیم وک، تقسیم نه بعد اجزا رااله. دا چې جسم تقسیمېږي دا اجزای تحلیلي دي. نو که واجب طلاق کم متکممي به لازم شي واجب طلاق پر اجزای تحلیلي والتالي باطل. دلیل ملازمه ځکه کم تقسیم قبلې، تقسیم سره کم اجزا روزي دا اجزای تحلیلي دي. متکمم جسم د تقسیم قبلې، تقسیم سره کم اجزا روزي ورسته د کولنا، تقسیم نه بعد چې روزي دا اجزای تحلیلي دي. التالي ولې باطل؟ واجب طلاق پر اجزای تحلیلي ولې باطل؟ ځکه که واجب طلاق پر اجزای تحلیلي راشي به د اجزای تحلیلي یا واجباتی یا و ممکناتی یا و ممتنعاتی. تحلیل درې شکل سره باطل. که اجزای تحلیلي واجباتی دا ولې باطل؟ واجب طلاق پر اجزای تحلیلي راغلل، ادا دي واجبات. واجبات باطل دي، دا اجزای تحلیلي واجبات نشي ګرځیدای. ولې نشي ګرځیدای؟ ځکه واجب خو محض بالفعل، واجب معنا وجب وجوده و ذاته، چې ذات واجب یا ضروری وي، وجود یې ضروری وي. ضرورت خو دې ته وایي که نه چې وجود یې ضروري، ذات یې ضروري، یعنی هیڅ شایبه ذره د قوت پکې نه، ټول فعلیتي. وجب ذاته و وجوده، واجب بالفعل ذات وجوده، هیڅ شایبه بوی د قوت پکې نه. نو دا اجزای تحلیلي واجبات نشي کېدای، ځکه واجب خو دې ته وایي چې بالفعل، محض بالفعل، وجب ذاته و وجوده، قوت پکې نه. او اجزای تحلیلي چې دي دا خو بین الفعل والقوت دي، قوت فعلیت ترمنځ دي، یعنی محض بالفعل هم نه دي. دا اجزای تحلیلي چې دا کم متکمم تقسیمه دا کم اجزا روزي دا اجزای تحلیلي بالفعل نه دي. ولې بالفعل نه دي؟ ځکه دا اجزای تحلیلي بالفعل دي. نو اجزای تحلیلي خو په هر کم متکمم کې غیر متناهي صدرا کې راځي. فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا. ابطال الجزء څه معنا ده؟ یعنی اجزا غیر متناهي ته تقسیمېږي، کم متکمم غیر متناهي اجزا ته تقسیمېږي. ځکه کم متصل ده، جسم متصل ده. متصل معنا حقیقت واحده ده، انفصال پکې نشته، اجزا پکې نشته. او که ته تقسیمه یې به بغیر متناهي اجزا ته تقسیم قبلې. ولې به قبلې؟ ځکه جز د متصل بس دا قاعده ده. دا پاڼه متصله ده، اتصال ده پکې، یعنی اجزا ترکیبي پکې نشته. نو جز بیا متصلي، متصل پلان ته وایي، پلان تقسیم قبلې. بیا جز د متصل، بیا جز د متصل، بیا جز د متصل. دا سندروای تر قیامت، دا نه خلاصېږي. نو ښه دا کم متکمم، کم خط سطح دا متصل دي. اتصال دا معنا چې اجزای ترکیبي نه لري، اجزای ترکیبي نه لري، یو امتداد ده، یو پلان شای ده. نو بس دا تقسیمېږي الی غیر نهایه. ځکه جز د متصلي چې یو شی پلاني، جز بیا پلاني، هغه بیا تقسیمه، هغه اجزا بیا جز د متصل بیا تقسیمه. نو غیر متناهي اجزا راغله. ابطال الجزء الذي لا يتجزا دا مطلب ده. تفصیل خو بیا تکوس هغه
مسله چې واخلې باندې ډېر ټیم لګي چې ابطال الوجود مسله حل کېدل خو مطلب دا ده چې دا ځای تحلیلي باطل دی کم متکمم تقسیم قبل اجزاء او تحلیلی او تا دا ځای تحلیلی باطل دی ځکه یا به واجباتی یا به ممکناتی یا به ممتنعاتی اول باطل دا ځای تحلیلی واجبی ځکه ځای تحلیلی هر جسم کې هر کم متکمم کې غیر متناعی دی لوجد اتصال نه کم متصل متکمم متصل اتصال څه معنا چې انفصال پکې نشته اجزاء ترکیبی نشته یو امتداد ده پلنواله هر پلن تقسیمیږي او اجزا د پلن پلنې نو بیا تقسیمیږي بیا تقسیمیږي بیا تقسیمیږي الی غیر نهایه وکدا اجزاء تحلیلی بالفعل به لازم شي وجود د اجزاء غیر متناهی بالفعل وذلك تسلسل تسلسل ده بل لازم بسی لا تناهی دی وجباو ولی دا ځای تحلیلی ته واجب وای او دا ځای تحلیلی غیر متناهی دی نو لازم څه لا تناهی دی وجباو تعدد څه کې الله تناهی دی وجباو راړه او طالبات نو دا ځای تحلیلی واجب نه دی ادا ځای تحلیلی ممکن نه دی ولی ممکن نه دی ځکه دا ځای تحلیلی ممکنی نو لازم شي امکان دی واجب تعالی او طالبات دلیل ملازمه ځکه ځای تحلیلی متحد کل سره دا دیوال چې ته په تمر راسي ویا ادا زار غورځي دا کوم اجزا چې کل نه بعد غورځي په ټکولو سره دا ځای تحلیلی دی کل نه بعد راځي دا متحد دی کل سره کنه کل په وجود موجود دی نو که ځای تحلیلی ممکنات دي نو لازم شي امکان دی واجب تعالی او طالبات دلیل ملازمه ځکه ځای تحلیلی خو ممکن دی چې ممکنات دي نو لازم شي امکان دی واجب تعالی دلیل ملازمه ځکه ځای تحلیلی خو متحد دی کل سره نو چې ځای تحلیلی ممکنات شو خو کل ممکن شو ځکه یو متحد ممکن خو بل ممکن نو امکان دی واجب تعالی راغلی او طالبات اکدا ځای تحلیلی ممتنعاتی دا باطل ځکه امتناع د اجزاء مستلزم د امتناع د کل لره چې اجزاء ممتنع خو کل ممتنع شه ځکه کل متحد د اجزاء سره چې اجزاء ممتنع له خو کل ممتنع شه دا بیان د ابطال د اجزاء تحلیلیو نو موږ داسې ویل چې واجب طلب لا یحد محدود په هدي کمی نه ده ولې که هدي کمی ور پر راشي نقطه راشي ور پر خط راشي ور پر سطح طرف کې راشي به لازم چې کون دی واجب تعالی کم متکمم وتالي باطل دلیل ملازمه ځکه کم تقسیم قبلې خط سطح تقسیم قبلې کړه کم ده کم چاته وایي متصل چې قابل دي تقسیمي اجزا ہوتا هم متکمم تقسیم قبلې ځکه دا کم خط سطحه دا خو جسم تعریضی کنه هغه جسم معروض الکم دا متکمم شي نو لازم څه کون دی واجب تعالی کم متکمم او طالب باطل طالب ولی باطل که واجب تعالی کم متکممی به لازم شي واجب تعالی پر اجزاء تحلیلی او طالب باطل بیا مو ویلا چې یو اجزاء ترکیبی دي چې کل نه مخ کې وي یا کل سره وي به دې اجزاء ترکیبی وای اصل دی کلی یا کل نه مخ کې یا کل سره وي اجزاء تحلیلی دی ته وای چې کل نه بعد پیدا کیږي په تقسیم او په تحلیل کدا دیوال ته اوس ټکوي په تبر داسه دا اجزاء غورځي دا اجزاء تحلیلی دي کل نه بعد راځي اوس کا واجب تعالی کم متکمم به واجب تعالی پر اجزاء تحلیلی رااله څنګه رااله ځکه کم تقسیمیږي خط سطح تقسیمیږي کنه تقسیم بعد چې راځي خاطر ځای تحلیلی وای متکمم جسم دا تقسیمیږي تقسیم بعد چې کومه ځای راځي خاطر ځای تحلیلی وای ځای تحلیلی را لکنه تحلیل والی باطل ځکه دا ځای تحلیلی بیا واجباتی یا و ممکناتی یا و ممتنعاتی درې وړه باطل ملازمه ظاهره ده اول ولی باطل ځای تحلیلی کا واجباتی دا ولی باطل ځای تحلیلی واجبات نشي کېدای
ځکه واجب خدا معنی چې بالفعل محض بالفعل وجب ذاته و وجوده ذات یو ضروري وي وجود یې ضروري خو محض بالفعل نو ځای تعلیل به بالفعل چې واجبي خو بالفعل به یې که نه حالانکه دا نه دي بالفعل ځکه ځای تعلیل خو بین القوة والفعل هغه قوت فعلیت ترمنځ دي ځکه ځای تعلیلیه د کل به تقسیمه بیا پیدا کېږي نو خپله نه خو چې کل تقسیم کې بیا پیدا شي نو بین القوة والفعل خپله نشته د کل په وجود موجود دي چې کل تقسیمه بیا دور وځي دو پیدا کېږي نو د کل په وجود موجود شو نو دا بالفعل خپله نشته دا بالقوه نو بین القوة والفعل چې دا ځای تعلیلي واجب کې دا هو ټول بالفعل حالانکه ځای تعلیلي ټول نه دي بالفعل دا بالفعل نه دي دا خو بین القوة والفعل دي ځکه د کل په وجود موجود دي دا فعلیت ته خپله نه دي موجود دا قوت ته نو بین الفعل والقوت شو چې واجب بیا خو وجب ذاته وجوده بیا خو ټول بالفعل پکارو ټول بالفعل نشي کېدای وإلا لازم چې تسلسل والتالي باطل ځکه ځای تعلیلي په هر کم متکمم کې غیر متناهي فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا صدرا کې راځي هغه مقصد څه ده ابطال الجزء الذي لا يتجزا چې لکه دا اجسام متصل دي دا خطونه سطح دا ټول متصل دي یو امتداد ده یو پلان شاده جسم خط سطح دا ټول اجزاء ترکیبی نه لري یو امتداد ده اجسام متصل خط متصل سطح متصل یو امتداد ادا قاعده ده جزء ممتد ممتدی اوس دا چې ته تقسیمه غیر متناهي اجزاء ته تقسیم قبلي ځکه چې خط تقسیمه او خط پلان ده نو جزء به پلاني او بیا تقسیمه هغه اجزاء بیا پلان دي هغه بیا تقسیمه هغه بیا اجزاء بیا پلان دي بیا به تقسیمه الى یوم القیامه و بعد یوم القیامه دا ټول تقسیمي ولی اتصال معنا څه ده پلان جز د پلان پلاني یک ګوړې جز ګوړې کنه تاسو خو نه چې جز د ګوړې مراد شي جز د صابون صابوني نو جز د متصل خو متصل چې یو شی پلاني خو جز پلاني خپل وای دي چې تقسیم قبلې بس دا سندر وایا 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 چې مړ خبرستان ته ورسي هلته به ژوند دی بیا وایا دا سندر بیا به حشر قیامت ته اوچت سي بیا وایا بیا به جنت ته لاړ شي بیا وایا حاجی نو اجزاء تعلیلي غیر متناهي دي ځکه فصل فی ابطال الجزء الذي لا يتجزا اجزاء لا يتجزا باطل دي کم متصل جسم متصل قاعده دا ده چې متصل پلان ته وایي جزء د پلان پلاني ځکه جزء کل متحد فی الماهیت هر پلان تقسیم قبلې غیر متناهي اجزاء ته تقسیم قبلې اوس کدا اجزاء تعلیلي بالفعل خو به دا غیر متناهي اجزاء بالفعل افعلیت اجزاء غیر متناهي تسلسل لازم سے تسلسل والتالي باطل اجزاء تعلیلي ممکنات نه دي ځکه اجزاء تعلیلي کوم ممکنات دي خو اجزاء تعلیلي خو کل سره متحد فی الوجود دي نه اجزاء تعلیلي دا دیوال دا سویا ویا اجزاء غورځي دا اجزاء چې کوم غورځي تکدان بعد تبر باندې ویا دا د کل په وجود موجود دي کنه اجزاء تعلیلي ممکنات کې دل باطل دي ځکه اجزاء تعلیلي دا د کل په وجود موجود دي کل سره متحد دي نو کل خو واجب تعالی ده نو کدا اجزاء تعلیلي ممکنات دي په لازم چې امکان دی واجب تعالی ولې دا متحد دي کل سره ادا اجزاء ممتنعات نه دي وإلا لازم چې امتناع دی واجب تعالی والتالي باطل ځکه اجزاء کل خو یو وي نو چې اجزاء ممتنع خو کل ممتنع نو لازم شي امتناع والتالي باطل امتناع دی واجب تعالی باطل امکان باطل چې دا اجزاء تعلیلي واجبات یا تسلسل راشي دا باطل نو اجزاء تعلیلي باطل اکلا یو حد مجهول صيغه او هو ضمیر نه حالي حد مراد حد لغوي به دوه مطلب دي
یو مطلب غلط تا یو ټیک تا لا یحد مجهولی صيغه ده هو ضمیر نه حال ده حد نه مراد حد لغوي ده لغت کې عادت چاته وای انتها ولدد لکه لسم انتها ده لسو شلم انتها ده شلو انتها ولدد توي حد لغوي حد فی اللغت نو لا یحد واجب تلانه ده محدود حد لغوي نشته د پر حد لغوي یعنی نشته د پر انتها ولدد اوس انتها ولدد نشته هغه عددي نو دوه نو شروع کیږي ځکه دوه یو حاشیه یو ده بل حاشیه درې دي دریم نو درې یو سره جمع کا څلور او دوه چې دي دا نصف ته څلور دي دا عدد ده نو یو عدد نه ده لہذا لا یحد واجب تلانه ده محدود پاتې لغوي نشته د پر انتها ولدد ځکه د تعدد عریض نه ده بیا انت ولادت ځکه نشته چې عدد نه ته وته عریض دا خو یو ده یو عدد نه ده ځکه عدد وایي دی ته چې دا نسبت مجموعه د حاشیې ته نه ا دوه نه شروع کېږي دوه پر دوه حاشیې دي لاندې یو له پاسه درې یو څلور ا د نیمه دوه دي نو دا معنی ټیک ده دا نفي صحیح ده چې الله یو ده نشته د پر نهایت العدد ولی نهایت العدد عدد پر الله سبحانه یو ده د سره د عدد عارض نه ده دا نو دا نفي صحیح ده اکابر مدح ده مدح ولې ده ځکه بل چا کې نشته وحدت دنیا اجناس ډېر انواع ډېر اشخاص ډېر وحدت صرف یو الله کې ده نو دا قابل مدح ده بل معنی دا ده لا یحد فلکان دی واجب طلاق لا یحد چې د پر نشته انتها ولادت حد لغوی نشته انتها ولادت نشته ولې ځکه د تعداد غیر متناهی عارض ذکر خجه لا یحد نشته رب سبحانه پر حد لغوی انتها ولادت یو معنا خو روغ و چې انتها ولادت ذکر راځه چې عدد تعریض نه ده کنه یو ده یو خو عدد نه ده دا خو د رب سبحانه توحید ده بل دا لا یحد فلکون د رب سبحانه کې لا یحد چې نه ده محدود په حد لغوی نشته د پر انتها ولادت ځکه د تعداد غیر متناهی عارض ده اچھا ته چې عدد غیر متناهی عارض یا پر خو انتها نه بیا دا معنا فاسده ده چې عدد غیر متناهی چې ورته عارضي بیا خو واجب تعالی غیر متناهی شو غیر متناهی افراد رااله شرک رااله شرک فی ذات ولا ډیر واجبان رااله لا یحد انتها د دین نشته عدد غیر متناهی ورته عارض ده واجب ته نو دا معنا چې افراد دی واجب ډیر دي غیر متناهی دي تعدد دی وجب او لا تناهی دی وجب اوراله شرک فی ذات رااله دا غلط تا دا لا یحد چې مجهول وي خو زمینه حالي حد نه مراد حد لغوي اوس چې شان نه حال کې دا پاتې دی پوښتنه مولوی مې تل درځي کې پوښتنه